سره مخامخ د پیچیده مرزو سره مخامخ د داسې مرزو سره مخامخ ته وایي زه ډېر ګرځېدلی یم سړی شوی یم دردېدلی یم ځپلی یم علاجونه مې ډېر کړي دي زه په ډاکټرانو باندې ګرځېدلی یم کراچي له تللی یم بار ملکو له تللی یم علاجونه مې ډېر کړي دي مګر زه نه جوړېږم زما مرض چې دی هغه نه ختمېږي زه ته دا خبره کوم زه وایم که چېرې ستا مرض هر قسم پیچیده مرض مشکل مرض وي زه وایم که ستا مرض نه جوړېږي هر قسم مضر مرض وي مګر ته به د الله د در څه نه مایوسه کېږي حاجي صاحب دغه دی که نه د الله د در څه به موږ ته نه مایوسه کېږو نو زه حاجي صاحب ته مبارکي ورکوم د حاجي صاحب کورنۍ ته مبارکي ورکوم د حاجي صاحب د دې اتو کالو و بچي ته الله تعالی دومره شفا ورکړې ده الحمدلله نن حاجي صاحب ماشاءالله دې زما سره موجوده دی او ماشاءالله دې داسې فرش دی تر تازه دی پر خوله یې خندا ده او د دې په کور کې به د اختر ورځي د دې په کور کې به د ده په خاندان او په ګرده خاندان کې به د اختر ورځي د دوی و مریض ته الله تعالی دومره شفا چې د هغه ورله ورکړله شه حاجي صاحب که چېرې ته ماته لږ ډېټا بیان کړې ستا د بچي کوم تکلیف چې ولو هغه که لږ ماته بیان کړې لږ ماته بیان کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما کوچنی بچی و د اتو کلو د اتو کلو چې د جټکو تکلیف و دغه جټکې پراتې بیا ما د دې د من څاښتون نه و د زیارتون نه و ملایان مې ګټ په وغوښتو دا د پټ ډاکټران انګریزي دوايي په وکړه کراچي له په خپل موټر کې بوتله خرچې مې وکړې ټېسټونه نه راکو دوايانې د یوې میاشتې راکړې رالم د یوې افغانۍ پیدا نه کوله دا زره فرق یې لا نه کېده زره فرق یې نه کوي بار بیا به لږ د مور راټول ته دا نجلۍ باندې اوس څه وکړې ما زه څه په وکړم خدای پورې چې خدای دې ځینې وخت زه نور څه په وکړم چې چا یو ځای راښولی یعنې ته که څه ستړې شوې مایوسه شوې بلکل مایوس وم بیا به لږ دغه ستا بیان یې اورېدلی ورته دغه مولوي صاحب ته ورولګېده د جټکو بیان راځي دلته د خلکو شور سره سوی نو بیا مې راوسته دلې چې مې راوسته تا او دوایي ورکړه د 1500 روپو دوایي وه یو تعویض و یو څاښت د 1500 روپۍ دوایي وه یو تعویض و یو څاښت و اوله پرچې مې دا علاج وکړي اوله پرچې د 2 هفتو په دا 2 هفتو کې د نجلۍ مقصد په شپه کې هم 60 واره 25 واره جټکه پر دې راتله په ورځ کې 25 واره او چې ما دوایي ورکړه بیا دغه دوایي ستا ورکړه په دا 2 هفتو کې د دې جټکې و درو واره ته رالې په شپه کې 3 واره شوه ماشاءالله اوس پر دا ځای بیا یې واره مبارکي درکوم بیا دې مبارک شه بیا دې مبارک شه یعنې د 50 جټکو سره راله درو ته ودرېده دا دومه نسخه چې مې یوړه د 3.5 زره بالکل یعنې دومه نسخه دې یوړه د 3.5 زره بیا ورسره راکړئ څاښتو تعویض بیا مې سره درکړي بیا د دوه مرخالي څاښتو بالکل صحیح ده دا چې مې ورکړې اوله شپه چې وخوړله شکر الحمدلله هغه 2 هفتې پرس بیا نه ده نیولې او ته یوه خبره وکړه 2 هفتو څخه بعد دا دویمه دوا چې ویوړه په اول واري په اول واري بس ختمه شوه نه ته ویل چې اول ورځ یې دوا استعمال کړه هغه 2-3 جټکې هم ختم شوې هغه 2-3 ختم شوې پر مخ دغه رنځ ختم شو پر مخ باندې رنځ ختم دا تر ننه پورې ختم شو بیا ما دغه ته کتل نه راتلم زه راتلم ستا شکریه د زړه ته ودرېد دا دوا کې به جټکې ختمې چې دوا ختمه چې جټکې به بیا پر راشي هغه دوا ختمه شوه یوه هفته نوره دا پسې تېره شوه جټکه ورکه ده نو نن بیا هم درته رالم شکریې ته ګر څه ورکه شوه ماشاءالله دي ماشاءالله دي حاجي صاحب څنګه خبرې کوي حاجي صاحب وایي ما ویلې ته ودرې دا دوا خلاص شي کېدای شي مریض په دوا کې خالي جوړې وایي چې دوا خلاص شوله مریض مخلب جوړ شو حاجي صاحب ستا په دې باندې څو ولګېدلې 3.5 زره او 2.5 زره دا څو دا 15 زره ستا په دې بچي باندې 15 زره ولګېدې دلته په 15 زره کې الله جوړه کړله او تا چې په کراچي ټسټونه یو نیم لاک د یوه بېشته پیدا د یوه بېشته پیدا نه کول په کوټه کې چې مې علاجونه وکړو د ملایانو ته مې بوتله یعنې دلته په کومو پیسو کې د مریض ته الله شفا ورکړه او وایي حاجي صاحب تېرو ورځو کې پر داسې باندې اته سینه د مسلم بخش یو مریض راغلی ولو ویلې ول موږ د هغو د بې اولادۍ مسله وله ویلې ول هغو د کور والا اولاد نه کېدی نو کور والا ولاړه سوه مرکه یې شروع کړه ول زه خاوند ته بل واده ورکوم نو دې چې 2 مرکې چې دې کلې ویوړې 2 مرکې ویلې ول بیا یې چا ورته ویلي چې ول دلې وروله ول ما چې تر ډاکټر مولانا صاحب دلې وروله الله دستي شفا ورکړي ما چې علاج وکړي هغه ویلې ول په اول پرچې باندې الله اولاد ورکړي او حاجي صاحب ستا مریض ستا په یاد دی زه عجبه خبره خدا ده حاجي صاحب ستا مریض ستا په یاد دی چې تا ویلې چې د جټکو تکلیف دی دلته چې تا راوسته دلته دې کښېنوله کله چې تا کښېنوله تا ستا مخ ته کښېنومه که بیا جټکه پرکله نو ته به یې ووینې او ما چې تا ته ویلې ما حاجي صاحب تا دلته زما ځای له راوستلې ده دا د بل چا ځای نه دی دا هغه ځای دی چې د ځای له مریض خالي راسي الله شفا ورکړي چیرې چې بیا دوا وکړي بیا ما دا هم درته ویل ما په نیمه ګنټه کې به خامخا پر دې دا جټکه راتله اوس مې تا ته کښېنولې د 2 ګنټې اوس بیا هغه جټکه نه پر راځي دا څه قدرت دی دا د الله فضل دی حاجي صاحب زه د عوامو ته وایم دا اورېدونکي نه دي
دا زموږ غږ چې اوري زه دوی ته وایم زه وایم ته د هر قسم ته د خالي جټکې نه که بې اولادي ده که زنانه پوشیده امراض دي مردانه پوشیده امراض دي که د هر قسم مسلو مسایلو سره ته مخامخ یې د مشکلات سره مخامخ علاجونه دي کړي دي که تا سره یو کتاب فایلونه او ټسټونه اکسرې در سره یې نه یې جوړ شوی په کراچي کې جواب درکړي په بارملکو کې جوابونه درکړي یو مریض و چې صاحب په تېرو ورځو کې راغلی د پښتون آباد د خوا سره راغلی تقریبا په ولما په دوبۍ کې علاجونه کړي په ایران کې علاجونه کړي دي مګر ستا په ځای کې چې علاج وکړي په اول پرچې سره الله ماته شفا راکړه حاجي صاحب زه دې اورېدونکو ته وایم اورېدونکو ګرد یې واورئ ګرد د په خلاص غوږی واورئ بیا درته وایم زه چې کومې نسخې کوم علاج کوم زه د مدینې د جانان سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کومې نسخې استعمال کړي دي زه په هغه نسخو سره د دې عوامو علاجونه کوم خدمتونه کوم زه په هغه نسخو سره یعنی هغه نسخې 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړي دي نن زه په هغه نسخو سره د دې علاجونه کوم مګر بیا هم دوی مایوس وي بیا هم دوی د مت لستوڼي نه راټولوي بیا هم دوی په سوچو کې وایي ودرېږه زه به کله جوړ شم اوس به جوړ شم یا ته ودرېږه زه نه جوړېږم نو ته ګوره حاجي صاحب تا چې خبره وکړه تا ولې دا کور والا ویلې ول ته به د نجلۍ ګرڅه څه کوې تا چې ویلې ته الله پرېښي چا ځای راښولی د دورې مې بوت مګر پاتو یو دغه ملنګ چې هغه پاته ولو وایي دا ملنګ له چې تا راوسته الله شفا ورکړه دا زما کمال نه دی ټول اورېدونکو ته زه دا خبره په ټینګه سره کوم دا زما کمال نه دی دا زما پوهنه نه ده دا زما بیداري نه ده دا زما یو کرامت نه دی دا د ښایسته الله رب العالمین احسان دی دا د ګرانې مورکۍ دعاګانې دي دا د هغه رقم د والد محترم محنت دی چې په ما باندې دا محنت کړی دی او د هغه رقم چې کوم دی دا د دې عوامو د دغه مینوالو وایي حاجي صاحب څنګه خبرې کوې زړه دې را خوشحاله کوي حاجي صاحب زه بله خبره تا ته کوم تېر ورځ کې یو مریض ته الله شفا ورکړه ول که ما ته الله شفا راکړه زه تا ته کالیر راوړم زه تا ته شان راوړم ما ولې دا ته څنګه خبرې کوې دا خبرې مه کوه ما ورته ویل زه ستا د زړه د درد دعا روی یم زه د دې عوامو د دعاو روی یم ما ته د دې عوامو د دعاو ته تمه ده ما د دوی د زړه د درد دعا پکار ده کله کله یو مریض وایي که دې زما علاج وکړي موټر در راخمه ګاډۍ در راخمه زه ته زه ګاډۍ نه غواړم ما سره کپړې یم ستا هر څه شته یو شی نه غواړم خالي چیش غواړم زه د یوه شي په دې دنیا کې نه دی زما د یوه شي ډېر خواهش دی کوم شی زما د دې مؤمنانو د زړه د درد دعا بس چې دې مریض ته الله شفا ورکړي زه بیا دې ټول اورېدونکو ته وایم که تی ته الله شفا درکړه زه یو شی نه غواړم زه ستوی د زړه د درد دعا غواړم او دا هم درته وایم په ډېره غټه وعده و دعوه سره درته وایم بڑی دعوی بڑی باتیں بڑی وعدے دا زه په دې نه کوم دا خو د الله احسان دی پر ما باندې ما یقین دی چې ما کومې نسخې جوړې کړي دي کومې دوای ما جوړ کړي دي په دې کې الله مریضان ته شفا ورکوي دا زه نه وایم دا عوام یې اوري دا انسانان یې ویني دا څومره اوس حاجي صاحب اوس ته څنګه راغلې هغه بل مریض ته یې راوستلی دي هغه سړی ستا څه دی یار دوست دی هغه بچی نه جوړه ده بیان کو زما د نجلۍ د ما زما نجلۍ خو الله جوړه کړه ای به الله جوړه کړي اور د بلوچستان یو مریض ورو دغه کوم ماشوم ډیر په تکلیف هغه علاج مو ورکړ الله شفا ورکړه د کلات یو مریض د کینسر مریض حاجي صاحب کینسر خلک وایي کینسر دا اوس چې کوم دی د کینسر مریض علاج مو ورکړي الله شفا ورکړه زنان الله جکه جوړه کړه دا اوس یو اسسټنټ کمشنر وز جان محمد روډ صاحب د جبل نور لراکلم دا اوس یو اسسټنټ کمشنر پروفیسر صاحب ما علاج وکړي علاج مې وکړي پرون مازګر ما علاج وکړي ول کل من علاج کې آج تک مې ماشاءالله اوس بل ورورم افسر واغې راوستلی علاج ورکاوي په جان محمد روډ کې انټرویو مې وکړه ډېر فرق یې کړی ول میرا شوګر جو الحمدلله ول یو سل اویاز ما شوګر ول تا چې پرون جامه او دوا راکړه علاج در راوکړي ول زما شوګر اوس سار ما چکي ول زما شوګر 110 لراغلی داس خوشاله ولو بل مشر وري واغیم دا هغه دغه اسسټنټ کمشنر د فشن تحصیلدار مو سیدلی پاته سو هغه بل ورور چې کوم دی هغه پر غټو دوه باندې هغه افسر وس کلی د کراچي فلیټ ولو ول د دې علاج مې لر وکړه ما ورته لیک ما هغه ته ویل ما څنګه مې قسمت کار کې ما خو نن جبل نور کې ډیپټي ده مګر زه وس د جان محمد سکلم جبل نور له د دې له ورزمش علاج دا وکړه بس بیا به ته ولاړ شي دا خو علاج مې وکړي زه ټول اورېدم ته زه دا خبره کوم اخري خبره نوٹ کړي زه ګردو ته دا وایم ګرد یې واورئ په خلاص غوږ یې واورئ دا ډېره وخت په دا غوږ باندې داسې ویني څه ټیک شو ګرد یې واورئ څنګه ګورئ زه ستا علاج کوم شفا الله درکوي ښه علاج در کوم شفا الله درکوي په نسخو کې فرق دی کورسونه ما سره دي د زنانه مردانه رقم مرزو کورسونه ما سره دي حاجي صاحب بله خبره ته کوم دا اوس پرون پر ماښام ما یو مریض علاج وکړي ډېر مایوس ولو زنانو څو
ډاکټرانو له تللی مګر ما چې علاج وکړي سار الله داسې شفا ورکړې وله ما ته ټلیفونه وکړي ول ماشاءالله دي موږ ګرد دی خوشحالي الله ما ته شفا راکړه دوی دعاوې کولې از ما ګرانې مورکۍ به ما ته ویلې ول د دواو نصیب دې سوی دي بس تا زما د دواو نصیب سوی دي نور خو په دا کې به ما خو یو کمال نه دی دا پروفیسر صاحب ته په دې مجلسو کې څه وایې ماشاءالله دي د حاجي صاحب داسې خوشحاله دي داسې فرش دي یقینا مولانا صاحب حاجي صاحب خو چې کوم د بچي مخکې زموږ په پروګرامونو کې ذکر شوی چې جټکې پرابلې خو الله تعالی ودته د دغه بچي ته شفا ورکړه ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ له برانچونو څخه او بیا ستا له علاج څخه یو سړي ته یو انسان ته یو خورکۍ ته یو بچي ته فایده ورسېږي یقینا دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده ډېره د فخر خبره ده زه ټولو اورېدونکو ته دا وایم زه دا زما کمال نه دی دا زما بیداري نه ده دا د الله تعالی فضل و کرم دی چې الله زما په لاسو کې شفا ایښې ده چا زما په لاسو کې شفا ایښې ده الله زما په لاسو کې شفا ایښې ده زما خو یو کمال نه دی مګر دا کمال مې دی د دې مؤمنانو دعاوې راسره دي د دې ټولو اورېدونکو زه دوی ته وایم زه ته وایم مؤمنانو ستاسې دعاوې چې دغه قبلېږي په دې کې د مؤمنان سره چې یو وره د الله په در لاسونه پورته کړي هغه ډایرکټ قبلېږي نو پروفیسر صاحب بس بخښنه غواړم دلته مې یقینا مریضان هم ډېره ته ناست دي په دې مې تا ته وختي ټریټمنټ درکول د حاجي صاحب هم تلوار و حاجي صاحب نور خپله راغلي وو په دې باندې هغه نور کله خو موږ مخکې ذکر کړی وو د دوی د کور اکثره مریضان راځي بس زه ټول اورېدونکو ته دا خبره کوم موږ ته دعاوې کوو چې الله موږ ته نور هم اخلاص را نصیب کړي لکه څنګه چې الله زما په لاسو کې شفا یې د الله مریضان ته شفا ورکوي دغه رقم نور هم موږ ته دعا کوي چې موږ ښه خدمت وکړو د دې عوامو الله و مریضان ته